امریکا ولې وایي چېرې دا وسله موږ له واپس راکړو، پاکستان ولې د دې دغه نه خطره ده. پاکستان چې کومه خبره کوي خو دا ده چې یاره د دې وسلې نه چې د دهشتګردو لاس ته ځي او هغه بیا ټیرر کمبیټ یعنې دهشتګردو سره مقابله پاکستان سکیورټي ادارو ته ډېره ګرانه ده، ځکه چې د هغو سره امریکنۍ وسله ده ډېره زیاته جدیده یعنی سوفیسټیکیټډ وسله ده ورسره، د شپې لیدونکې څیزونه دي ورسره یعنی ګاګلز دي ورسره، او دغه شانتې لانګ رینج سنایپرز لکه په کیلومیټر لرې چې کوم دی سنایپرز دي ورسره چې د هغې پته هم نه لګي، او د اکثر زموږ چې کوم فوج یا د پولیس اهلکار شهیدان کېږي نو هغه هم د دې سنایپرز په ذریعه باندې، نو پاکستان ته د هغوی سره مقابله ډېره زیاته ګرانه ده. اوس پاکستان سره دا هم یره ده که دا نوره وسله د دوی لاس ته راغله لکه که جهاز ورسره راغی، که ډرون ورسره راغی، یا که دا نور د بایومټریک یا د کمیونیکیشن دا سیستم دی دا ورسره راغی، نو دا خو به ډېره زیاته ګرانه شي.